نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عزيزانو ننمونغا مدرسة إسلامية للعلوم النبوية كونشي بشام کی دملګرو سره ناستیو، خصوصا زمونږ د مدرسې محتمم فضیلت الشیخ مولانا سید عالم صاحب بشامی هم تشریف فرما دے. دارنگی د مدرسې صدر المدرسین فضیلت الشیخ مفتی اسد علی صاحب بشامی هم تشریف فرما دے. دارنگی د دین علاوه نور علماء کرام هغوی دلته په دې مجلس کې تشریف فرما دي. عزیزانو د مدارسو مقاصد هغه تاسو ته معلوم دي چې د مدارسو مقاصد څه دي. د مدارسو بنیادی مقصد هغه اعلاء کلمت الله دی چې د الله کلمه او د الله دین په پوره دنیا کې عام شي، شائع شي. په دغه سلسله کې ډیر مدارس دي تاسو ته میلاویږي، لیکن زمون په ضلع شانګله کې چې کومه معیاري مدرسه ده، معیاري اداره ده چې د هغې سرپرستی الحاج محمد بختروان لالا کوي او موږ د هغوی په ځای کې د هغوی په دیره کې ناست یو. الله تعالی په دربار کې دعا ده چې الله تعالی دې د هغوی مسای جمیله د هغوی د محنت دې الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او خصوصا به مولانا سید عالم صاحب چې هغه یو خاکسار یو متواضع انسان دی، هغه د دې مدرسې د انتظاماتو په باره کې ډیر فکرمند دی او د مدرسې د درس او تدریس په باره کې هم ډیر فکرمند دی. الله تعالی دې دوی محنت هم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ان شاء الله یو وخت بعد به دا اداره مدرسه اسلامیه للعلوم النبویه کنشي بشام دا به ان شاء الله یو عالمي اداره وي او د دې نوم به په ضلع شانګله سوات کې یو نمایه نوم وي او یو اوچت نوم وي. د الله تعالی په دربار کې دعا ده چې الله تعالی دې مدرسې له ترقي ورکړي او د دې چې څومره منتظمین دي، مدرسین دي، د دې ټولو محنتونه دې الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. وما توفیق الا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نمخ کی زمونږ ورور مفتی عرفان الله صاحب کمې خبرې چې وکړي د مدرسې په باره کې، د الله تبارک وتعالی لاک لاک شکر دی چې دا ملګري په دې مدرسه کې استادان دي، مفتی اسد علي صاحب دی او دغه رنګې مفتی عرفان الله صاحب او مولانا حکیم علي صاحب. او دا ملګري مونږ دلته درس نظامی ترتیب مونږ شروع کړی دی، خامسی پوری کتابونه دي. نو الحمدلله هر مرګره ښه پابندۍ سره راځي او ښه ذوق او شوق سره پړی کوي او ماشاءالله طالبان هم شته. او زمونږ مقصد دا دی چې د دنیا عمر چې دی دا یو څو روزې دی، نو اصل کې مونږ نه الله راضي شي. عام سړی ګوري ډېرو خلکو په دنیا ځان ستړی کو خو آخر بیا یې سترګې پټې کړي او د دې دنیا نه لاړل. زمونږ دا عزم دی چې مونږ به انشاءالله په قرآن او په سنت باندې ځان ستړی کوو او بیا د دې دنیا نه تلل دي. او مقصد زمونږ دا دی چې الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت په صحیح معنو سره په معاشره کې خواره شي او هغوی عملی جامه هغوی ته واغوستولی شي. نو دا زمونږ مقصد دی. نو الله تبارک وتعالی دې ټولو مرګرو پریشانیانې په خوشحالو سره بدلی کی او الله دې دې مشکلات دیو ته آسان کی او الله دې موږ ټول مسلمانانو باندې د جهل دروازې بندي کی، د علم دروازې کولوي کی او الله دې موږ ټول مسلمانانو باندې د غنا دروازې کولوي کی، د فقر دروازې بندي کی. یا الله ته ټول مسلمانانو باندې د امراض دروازې بندي کا او د شفا دروازې په کولو کا. وما توفیقی الا بالله.